که د دنیا څومره میلوګان راجمع شي، که هغه د 4 خپو میلوګان دي او که هغه د 2 خپو میلوګان دي، هغوی به خپل ځان په خپله پیژني. دغه میلوګان به انشاءالله زما په مشر او زما په قاید باندې نه د 1 روپۍ کرپشن ثابت کی او نه به ثابت کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس زه بیا ستاسو سره څو خبرې. ذریعہ معاش اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے. اچھا، اور بالکل چې توبه خدای توبه دا غیبی امداد د نقد په صورت کې پیغمبر علیه السلام ته نه دی راغلی. توبه خدای توبه دا غیبی امداد اصحاب کرام ته نه دی راغلی. څنګه مولانا صاحب سره راغلی دی؟ نه دی راغلی که او دا غیبی امداد مولانا فضل الرحمان صاحب ته ډېر میلاویږي. زما په سوچ انګلیش کې ورته کرپشن وایي، په پښتو کې ورته غیبي امداد وایي. عزتمندو، تاسو دا ویډیو کتله، په دې کې د مولانا فضل الرحمان صاحب نه تپوس کولی شي چې ستا ذریعه معاش څه څیز دی او هغه څنګه تیریږي. نو مولانا فضل الرحمان صاحب ورته مختصر جواب ورکړو چې دا د الله رب عزت طرف نه یو غیبانه امداد دی چې زما سره کیږي. نو په دې باندې دغه ایمل ولی چې هغه بعضې خلک بیا دته غلط نوم وایي، نو هغه یو طرف ته د سره ښه پټ کېږو. دا دومره د عقل نه خلاص کس دی او دومره بېوقوفه کس دی چې دا همیشه دپاره زمونږ په علماو پسې بکواس کوي. خو زه دغې بکواسې ته وایم چې ته هغه انسان یې چې کله ته زموږ سره په اتحاد کې وې، نو مولانا فضل الرحمان صاحب ته به ته چمچه چمچه کېدلې. چې کله هغه چارسدي ته راغی ته ورته چمچه چمچه کېدلې چې مولانا فضل الرحمان صاحب غلط دی او صحیح سړی نه دی، یا کرپشن پې ثابت دی یا کرپشن کوي، نو ته ولې هغه ته بیا چمچه چمچه کېدلې؟ د دنیا څومره میلوګان راجمع شي، که هغه د 4 خپو میلوګان دي او که هغه د 2 خپو میلوګان دي، هغوی به خپل ځان په خپله پیژني. دغه میلوګان به انشاءالله زما په مشر او زما په قاید باندې نه د 1 روپۍ کرپشن ثابت کی او نه به ثابت کړی دی. الحمدلله مولانا صاحب داسې یو ریکارډ دی او ته وایې چې مولانا فضل الرحمان صاحب غیبي امداد ویلی دی، نو دې د چې کوم دی په انګلیش کې کرپشن وایي. الله رب عزت په قرآن پاک کې څه فرمایي؟ ته د هغې نه خبر نه، تاسو قرآن پاک پیژنې نه، قرآن پاک تاسو لوستلی نه دی، ځکه چې کوم دی ته اعتراض کوې. ځکه الله رب عزت په قرآن پاک کې فرمایي په سورة الطلاق کې، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. چې څوک د الله رب عزت نه یریږي او تقوا اختیاروي، نو الله رب عزت په الله د خلاصي لار چې کوم دی وګرځوي. ويرزقه من حيث لا يحتسب، او الله رب عزت په الله رزق ورکړي د هغه ځای نه چې د ګمان هم نه وي، د هغه ځای نه به الله رب عزت رزق ورکړي. نو چې د ګمان هم نه وي، نو دغه الله رب عزت چې رزق ورکوي خو د غیباني امداد دی که نه؟ دا خو الله رب عزت فرمایي. خلک وایي په پښتو کې یو متل دی و چې تک زیړې غونډ مڼې نو هغې ته نارنج ویلی کېږي. نو دغه خبره ده. نو ته اوس د غیباني امداد نه منکرې، د قرآن پاک نه منکرې، خو صرف تاسو فسادګر خلک یئ او تاسو هغه بې ایمانه خلک یئ چې کله زما سره په اتحاد کې وي، زما د مشر سره په اتحاد کې وي، نو بیا به هغې ته چمچه چمچه کېدلې. خو چې کله اوس د اتحاد نه ختم شوې، نو خپل بکواس دې شروع کړو. نو دغه مې تاسو ته د قرآن پاک آیت مبارک ذکر کو چې په دغه کې دا خبر راغله. صحیح شو؟ مونږ په قرآن پاک باندې ایمان دی. دغه رنګې که نن سبا تاسو ګورئ زمونږ علما کرام په جوماتونو کې د چا 7,000 او د چا 15,000 چا 6,000 او د چا 10,000 تنخواوې ټولې میاشت پې د هغوی ګزاره کېږي. دا غیبانه امداد دی که نه دی؟ ته غیبانه امداد څه ته وي؟ ته غیبانه امداد خو څه ښکرې نه وي، خو همدغې ته ویلی کېږي که نه؟ نو لہذا دا د دغې چمچهګیر انسان د اوس ګورې به مولانا صاحب ته چمچه چمچه کېدل چې کله اتحاد و، خو چې کله اتحاد ختم شو، نو ده چې کوم دی خپل هغه پلیته خوله او هغه پلیت زبان واپس راوسپړو او بیا چې کوم دی په مولانا صاحب باندې ردې به شروع کړي. خو زه وایم که تا د مور حلالي پیس کړې وي او ته ځان ته پښتون وې او ځان ته حلالي بچې وې د مور، وښایې زما په مشر او زما په قاید باندې کرپشن په هغې باندې ثابت کا. د اوسه پورې چې کوم دی نه به تاسو ثابت کړی دی نه به ثابت کوي. الحمدلله مولانا صاحب داسې یو لیډر دی چې د هغه ریکارډ بلکل د کرپشن نه چې کوم دی پاک او صفا دی.
نو لہٰذا کچری صفانه وي نو د مولانا صاحب سخت مخالف چې کم دی هغه د پی ټی آی خلک دی او هغه د عمران خان حکومت دی. نن به مولانا صاحب کم دی د جیل په تور تنبو باندې اردن نه وي کچری مولانا صاحب باندې کرپشن ثابت وي. الحمدلله هغه یو عالم دی د الله پاک نیریږي الله رب عزت هغه عزت ورکړی دی هغه به هېڅکله داسې کار ونه کړي. نو لہٰذا تا چې کوم خبره کړله بکواس چې کړلی او غول غوشان دي خوړلی د ځان دې چې کوم دی هغه ګډې وډې ویلي دي دغه خبرې واپس واخله او دا خلک چې کوم دی مه ګمراه کوه او دا خلک مه دوکه کوه. الله رب عزت ته مو لندی کمل توفیق راکړي او الله رب عزت ته مو د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.